ما وی چې په دې به زه لکه اپریشن وکړم او هغه رانه لکه دغه شان ووالی شوي. دغه مجرم ته چا چې د دې مشر سره دا کار کړی دی نو زه به دومره ووایم چې یاره دی مسلمان و که نو د ده په زړه کې ایمان و که نو د ده په زړه کې د الله نه یره و که نو دا غریب خو د کینسر بیمار دی خپله هره ساه شماري او د ژوند هر سیکنډ شماري د مرګ انتظار کوي ځکه د 3 کالو راسي په داسې یو مرض کې مبتلا دی چې د هغې نوم اخیستل هم ناسور دی کینسر. نو بیا داسې یو مریض دې هم پرې نه ښودو د الله نیکبخته د هغه نه دې هم په دوکه پیسې ووالي. یو عدالت دلته دی جي دلته پیسه هم چلیږي سپارش هم چلیږي رشوت هم چلیږي. یو عدالت بالتی د الله هغه ورځ هغه محشر هم تا ته یاد نه و چې چېرته به زوی د پلار په کار نه راځي او پلار به د زوی په کار نه راځي. نن مې اوښکې د چشمانو د باران په شان وریږي د باران په شان وریږي دې زما ستومانه ژوند کې دا غمونه څومره ډېر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد قدرمنو په 9 اگست ما یو ویډیو کړی و د نن نه 4 ورځې مخکې دې بابا لا دا کوم چې زما په څنګ کې ولاړ دی د کینسر مریض دی جي پای کې د شتمنو خلکو نه غوښتنه کړې وه چې تر اوسه پورې مې ژوند ډېر د آیا عزت تیر کو ګیلکارو مزدوري به مې کوله 45 لک روپۍ مې په ځان ولګولې د کینسر په مرض کې او باقي ما سره امداد وکړئ چې زه خپل علاج جاري وساتم. کله چې موږ هغه ویډیو وکړه نو د هغې الټه نقصان بابا له ورکو. د هغې ویډیو نه پس بابا ته کال شوی و چې شاهد خان خبرې کوم هم زما والی ورکړی و په بونیر کې یم او یو نمبر درلیږمه په دغه نمبر باندې پیسې ولېږه او تاله ما 100 روپۍ درته یادې کړې وي 15 لکه او 50 زره 15 لک او 50 روپۍ هم درله کړي دي. دا به تا ته میلاو شي په لاهور کې او د بابا نه 1,40,200 روپۍ په دې طریقه وواللې. بابا نن ما ته کال وکړو چې رابطې وکړه ما ته دا کار به وشي که نه نو ما ورته بابا څوک خبرې کوې وایي ویډیو چې دراله کړی و ما څه چل شوی وایي تا چې رینګ کړی و چې دې پلانکي ته پیسې ولېږه نو ما بابا د کم نمبر نه رینګ راغلی وایي ما سره شته بیا رابطه مو وکړه رالي وله بابا سره خبرې کوو چې څه طریقه کار اختیار کړو. بابا کال چې وکړو پوره کیسه وکړه جی ټلیفون چې وکړو نو ما ته وی چې یاره د شاهد خبرې کومه ستا نه موږ ویډیو کړې ده او ستا دپاره ما 15 لکه او 50 روپۍ کړي دي په لاهور کې او سرکاري دغه مې دله کړی دی او ته به لاړ شې او 12,000 او 1500 دا به لاړ شي او دا به داخل کړي او زما په دې لمبر یې داخل کا او د شاهد به یې په ترو باندې لکه ما ته وي چې زه شاهد خبرې کوم او ته دغه سړي سره میلاو شو په دغه لمبر به دله درکړي نو ما هغه لمبر بیا میلاو کو او لور له مې ورکو زما خو لکه تعلیم نشته نو هغې بیا په ځمکه ولیکو او دغه نو بس په هغه دغه ورته موږ لوډ وکړو نو ما چې بیا شاهد صاحب ته رینګ وکړو نو د هغه په ترو باندې لکه شاهد صاحب غریب خو خبر نه او هغه ما به وی ما یاره شاهد صاحب څنګه چل دی نو ما هغه به ما ته وي چې څومره غواړي ورکړه خو فکر مه کوه کار به دله کوي که خیري او د لانجو نه به دې بېغمه کي بس دغه پیسې چې درکړي نو بس سوال منت په چاته نه کوي او به لاړ به شي ویسته او په خپل اپریشن وکړي بیا وی وایي 10,000 راولېږه دومره راولېږه وایي بس کار هم دله دغه کړی دی پیسې هم دله مردان ته دغه کړي دي سر به دې څه خو ګون خو لکه دا 1,40,000 څه د پاسه دغه شان پیسې د ما نه دغه کړي نو چې ما آخري رالم نو هغه ډاکټر صاحب ته مې وویل چې یاره دغه شان چل دی خو شاهد صاحب سره میلاویږو چې څنګه نو هغه ډاکټر صاحب ما ته وویل دا موږ سره خوا کې په ګاونډ کې ما ته وی دا ویډیو ما هغې کې هغه خبرې کړي دي نو ما ته وی چې یاره ده به دله اوس رینګ وکړم شاهد صاحب ته څنګه هغه تا دا کار خو ما ته صحیح نه ښکاري
نو هغه چې شاهد صاحب تیارنګ وکړو نو هغه وایي چې تا سره د ما لمبر شته نو ما جي ما خو تعلیم نشته ما ته خو دغه شان دغه کړی نو ما هغه ډاکټر صاحب ورته رنګ وکړو نو چې د ما خو دا لمبر دی کمبخته تا ما ته رنګ ولې نه کوو تا اوس ما ته وایي چې پیسې د نه دغه شوي نو جي به دغه د سعودي کې یو بل راله لکه با اسلام او باچا دی راله 2.50 روپۍ راله هغوی رالیږلې وي او سم یو بل نه دغه کړي سم یو ترور دی دی او حافظ دی هغه راله 100 روپۍ راله هغه رالیږلي او نور هم جي درک نه لګي بس ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی او من خوا کې دا ډاکټر دی تقریبا څه 2-3 روپۍ لکه د دم قراردار یم او له 70 راته پرېښیم دي خو اوس مطلب دی چې خامخا به لکه څه دغه کوو نو ما شاهد صاحب چې د دردم او د دله ویډیو کومه خدای دې دوی تباه و برباد کړي چې تباه شي دا دوی څه چل کړی او د دله دا ویډیو کوم دی پیرې نو خدای دې خیر کړي او الله نه به خیر غواړو او خفه کېږم اوس درته بیا څوک رنګونه کې چې پیسې هم دله کړي بیا یې درنه ونه وایي یاره جي که دې پیرې کور ته پیسې هم راوړي که نه چې دغه شان چل دی نو څه دا کم دی نه به ولې دغه وکړو څه به ولې وکړو جي نومونه بېرته یادول دا یو بختي رحمان دی او یو تاجول نومې دی تا په 2 ایزو پیسو باندې پیسې لېږلي او په 2 مې لېږلي جي ډاکټر صاحب څنګه تاسو خیر دی جی شاید به اول خو د ټولو نه مخکې د ستاسو او د جلال بھائی ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دوباره رالی او زموږ د اواز د دې غریب د اواز هم چوت کو دې غریب سره دغه واقعه شوې ده موږ هم نو خبر خو نه لکه دا خبره وکړه بیا ما تاسو سره رابطه وکړه تاسو هم وی چې لکه زه هم د دې واقعې نه خبر یم په هغې کې بیا موږ لاړو هغه ایزي پیسه هغه سکرین شاټ او تصویران هغه ریکارډ موږ راواغسته تاڼې ته ورولو په هغه نمبر موږ اف آی آر وکړو خو لکه دې غریب چې کوم دی دا خو د علاج پیسې وي او نور زیاتتر لکه ډېر زیات بېوسه دی دا غریب هېڅ وس داسې نه کېږي هر سړي اوس د خپل د وس مطابق لکه امداد کړی هغه پیسې ترې لکه دې ظالمانو واغستې داسې ستاسو په وساطت موږ دې ټولو ته اوس دا خواست کوو چې لکه یو خو دې غریب سره دوباره امداد چې د چا څه وس کېږي نو د الله د رضا دپاره وکوي ورسره او بل که دغه ظالمان دا ویډیو ګوري نو په دې غریب دې رحم وکړي ځکه چې دا خو د کینسر د علاج مریض دی د دا پیسې به ستاسو لکه څنګه بچو له به په دغه پیسو تاسو رزق راوړئ که نه دا خو ډېره ناروا غوندې خبره ده لکه دغه خدای یره د قبر هغه حشر او دغه حساب کتاب دا د یو مسلمان او لکه خو داسې حرکت نشي کولی که نه نو دغه زموږ خواست دی ټوله ده چې دې غریب سره لږ لاس امداد وکړي ما سره خصوصي امداد وکړي ما سره دا واقع شوې ده خو ما په دې تاڼه کې پایار هم ورکو او هغه د کوم موبایل او دغه باندې چې دغه هغه دوکاندارانو هغه ثبوتونه مې هم راوړي لکه دې له مې ورکړه خو د ما لکه د تغبې تاڼې ته او د مردان تاڼې ته دوی ته د ما لکه دا درخواست او سوال مې دی ورته وداري چې لکه دوی د ما لپاره دا غټ غټ افسرانو ایسیچو شو او ډي اس پي شو دوی ته د ما دا درخواست دی چې دا سړي ما کې لکه ما نورې لمبرې ورکړي دي او دوی ما ته وایي چې موږ د لاوري او موږ تاله هر څه کوو خو د ما تعلیم نشته لکه بدمنګ یې په دوکه کې ووالو نو لکه دوی ته مې دا سوال دی چې لکه دوی زما لپاره منډه تړله وکړي او دا سړي راله راوباسي نامه بېرته څه یادوله نامه بختي روانه تاج ولی او تاج ولی د دوی په نوم دي چې پیسې د دوی په نوم دي زه به دغه مجرم ته چا چې د دې مشر سره دا کار کړی دی نو زه به دومره ووایم چې یاره دې مسلمان و که نو د ده په زړه کې ایمان و که نو د ده په زړه کې د الله نه یره و که نو دا غریب خو د کینسر بیمار دی خپله هره ساه شماري او د ژوند هر سیکنډ شماري د مرګ انتظار کوي ځکه د 3 کالو راسي په داسې یو مرض کې مبتلا دی چې د هغې نوم اخیستل هم ناسور دی کینسر نو بیا داسې یو مریض دې هم پرې نه ښودو د الله نیکبخته د هغه نه دې هم په دوکه پیسې وواله د هغه نه دې هم په دوکه پیسې ووالې یو عدالت دلته دی جی دلته پیسه هم چلیږي سپارش هم چلیږي رشوت هم چلیږي یو عدالت بالتی د الله هغه ورځ هغه محشر هم تا ته یاد نه و چې چېرته به زوی د پلار په کار نه راځي او پلار به د زوی په کار نه راځي
هلته به رب ته څه جواب ورکې هلته به په کم مخ ودرېږي چې د یو داسې مریض نه م تا وانه وکړله کوم چې د ژوند هر سیکنډ هر د ګړۍ ټکار ته ګوري چې کله به رانه روح وځي په یو داسې مرض کې مبتلا انسان هم تا معاف نه کو. جلال بھائی تاسو سویل غواړئ؟ شاهد بھائی ډیره مننه تاسو په زموږ په یو واز رالي دغه کاکا لم پروګرام وکړو بیا خبر شو سار چیرې کاکا سره دوکه شوي داسې ظالمان چې د کلونو راسې په سوشل میډیا چې څومره هم داسې د غریبو خلکو د خوارو د بیمارانو داسې پروګرامونه کېږي نو هغې نه نمبر اوچتې او رابطه ورسره کوي چېرې ستاسو دپاره موږ لکونه روپۍ داسې د یو NGO د سایډ نه کړي دي او تاسو موږ ته مهرباني وکړئ 8000 10000 20 داسې مختلف پیسې هغې خلکو ته یادوي چې دا راولېږي او ستاسو دغه ټوکن به موږ د هغه NGO د دفتر نه رالو تاسو ته به دغه پیسې میلاویږي همدغه شانسار کاکا هم رابطه وکړه چې ما سره هم داسې شوي دي 1,40,000 روپۍ ما هغوی ته لیږلي دي او باقي د پیسو ډیمانډ هم کوي او د 20 لک روپۍ دوی ته افر کړی چې داسې به ورکوو نو دغه ظالم ته زه دا یم چېرې تا یو داسې انسان هم معاف نه کړو د شاهد بهي خبره چې هغه د ژوند هر یو سیکنډ د خپل ژوند اخري سیکنډ ګڼي په دغه انتظار دی چې مرګ به کله راځي دغه انسان له کرکه هم نه ورځي ده کې به ایمان بالکل نه ځکه به نه چې په دغه کاکا باندې زموږ زړه خفه شو په دوکان کې رالی سلګۍ والي چېرې بچي مې نه دي خبر که خبر شو کور ودانې مې نه ده خبر نو په هغوی به څه تېرېږي دغه پیسې څه د ډونیشن وي د بهر نه مسافر رالیږلي وي څه قرضدار یې ولله کړی نو دغه ظالم دی الله تبه برباد کړي بل د مردان چې کوم DPO صاحب دی هغوی ته هم زموږ گزارش دی د تخبۍ سرکل چې کوم DSP دی د تخبۍ تاڼۍ چې کوم SHO دی هغوی ته هم زموږ دغه ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ د دغه کاکا BS3 چې کوم FIR ستاسو سره په تاڼه کې پروت دی په دغې باندې تاسو کاروایي یقیني کړئ او دغه چې کوم مجرم دی دغه د قانون په کټېره کې ودروي د دې کاکا د دغه پیسو پوښتنه ته وکړي داسې د ډېرو خلکو کورونه د دغه ظالمانو د لاسه وران شوي ډېره مهرباني. کتونکو زه به بیا ووایم د یو داسې شخص نه غلا کول د یو داسې شخص سره دوکه کول کوم چې د ژوند هر ساعته په انتظار دی چې مرګی به کله راځي ځکه په یو داسې مرض کې مبتلا دی چې الله دې مسلمان خو څه کې هندوم ساتي کینسر مرض دی جی هغه د خپل علاج دپاره ویډیو کړی و چې زما سره به عوام ودرېږي او ډونیشن بوشي زه به خپل علاج وکم خو غریب د دې نه نو خبر چې په دې کې به داسې مسلمان هم راپاسي او به په ژبه پښتو وایي او د ځان نه به صحافي جوړ کړي چې شاید خبرې کوم او زما په کور کې ولاړ څاروي هم په ما خرڅوي او په ما به د چم ګاونډ هم قرض کوي هغه پیسې به زما نه په دوکه اخلي دغه مجرم ته به زه ووایم چې دې بابا ته وګوره او بیا د الله هغه لوی ورځ ته وګوره چېرته به چې انسان د انسان په کار نه راځي پلار به د زوی په کار نه راځي او زوی به د پلار په کار نه راځي هلته به د الله یو عدالت لګي او هلته به انسان چې څه کړي د هغې سزا به ورته میلاویږي پردی حق خدای نه معاف کوي بیا هم درته ویم که دا ویډیو ګورې هغه ویډیو دې م کتلی و د سره دې دوکه وکړه دې بابا ته خپل مال واپس که ظالمه یقینا ستا پړه کې به رحم نه وي ته به ظالم یې ځکه چې ته یو داسې غریب هم لوټ کې نو ته د الله نه نه یریږي بیا به زه د تخبې SHO ته ویم چې کوم FIR نن کړی ډاکټر صاحب او دی کاکا د دوی سپورټ وکړئ دغه مجرمانو ته ځان ورسوي او دا مجرمانو نمبر هم زه په سکرین تاسو ته ښیم د دغې مجرمانو نمبر یې ښکاري او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړي چې نور داسې مسلمانان د دوی نه بچ شي چې بل چا سره دوکه ونه کړي د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان.